باندې الحمدلله رب العالمین. د مرګره وایي چې د خطبې په منځ کې کله دعا ویلې کېږي نو امین ویلې شي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم راشي درود شریف ویلې شي نو وایا په زړه کې وایا په زبان باندې مو وایا. وی قرض چې چاله ورکې په دې زکات شته، بالکل قرض دې چې چاله ورکه نو هغه به هم په زکات کې حسابې، ځکه چې هغه ستا پیسې هغه سره امانتن پرتې دي، نو چې کله د نصاب پوره شو هغه هم په نصاب کې راوله د هغه پیسو زکات به هم ورکې. زقوم یو میوه ده، ترشه میوه ده، اوس دلته راوتې ده په دې عربو کې خلک وایي چې دا هغه زقوم د جهنم والا. ګورې ډېر تحقیق هم دې باره کې وکړو. زقوم چې کومه میوه ده نو هغه د جهنم یو خاص قسم کې د جهنميانو یو خوراک وي او هغه به ډېر زیات تروش وي او د جهنم د اور نه چې کومه ونه جوړېږي وي دا به د هغې نه جوړېږي. په دنیا کې چې کمې میوې دي که هغه کې ترشوالی وي تریخوالی وي نو هغه زقوم سره که سړی تعبیر کوي نو هغه زقوم نه دی. پرونو کې یو ورور ډېر زیات غریب دی، دله زکات ورکولی شي، بالکل ورکولی شي، الله به دله 2 اجرونه ورکوي، یو د صله رحمۍ او یو د زکات اجر به دله ورکوي. د اولاد حق په والدینو باندې څه شي؟ آیا په دې باندې به ته په خپل بچو د فروټو دا شیزونه هم خورې؟ ګورې د هر سړي خپل وس مطابق حق دی. غریب سړی دی بس دا نان نفقې تشه دا روټۍ ده. حق څه شی دی؟ عمر صاحب وی حق دا دی چې اول به مور د سمئ، پلار لی پکار دی چې سمه اصیله مور ول دینداره راولي، چې واده کوي نو ښه جینۍ انتخاب دی وکړي. دویم حق دا چې نوم دې پېښه کېږي هسې نه توتي ګل او بادام ګل او دا نومونه پې مه ږدئ، سم قسته د صحابو نومونه پکې دی. موږ نن سبا د ډرامو والا د ډمانو نومونه ږدو، چېرته یو ډرامه به وګورو وی پلانې اکټر خدا نوم او سبا یې د لور دپاره خوښ کړي نو هغه خباستونه دې ټول په لور کې راځي. بیا دریم شیز تعلیم او تعلم بیا ښه کې دا حقوق دي، د نان او نفقې واده پورې ستا باندې د بچي حق دی، هغه حق دی په هغې کې څومره ستا تنخواه ده، څومره پیسې راځي، څومره وسعت دی، هغه تا پورې ده، په دې کې څومره وله کولی شي هغه ورله وکړه. زما بچی په ټریفک حادثه کې شهید شوی دی، د هغه بچی په اسپتال کې ده، نو د خپلې مور باره کې هغه وایي چې ما له دې راشي، نو مور ورتلی شي خو شپه به واپس په خپل کور کې تیروي. دویم مور په دې عدت کې قبرستان ته نشي تللی. دریم تپوس دا کړی مور او پلار که رتلی شي مور او پلار که هم نشي تللی. د عدت په دوران کې چې کوم ځای کې خاوند وفات شوي ښځه به عدت هلته تیروي، نو دې ته وایي صبر کوئ، نو صبر بهتر دی. ښځې ته یې دا ویلي دي که دا فلانې کار دی تا وکړو نو ته به ما باندې زما د خور په شانتې. ګورې که دې نه د طلاق مراد وي او هغه کار یې ښځې کړی نو دې طلاق باین به واقع شوی، او که طلاق تېنه مراد نه زهار تېنه مرادي نو زهار چې دی نو هغه به د 80 مسکینه د 80 روژې به دا سړی نیسي، دا د زهار هغه جرمانه ده په ده باندې. دوی قنوت چې چاله نه ورځي نو په دې کې به دی څه کوي، او یا دوی قنوت چې کم سړی مونځ کې اونوي دی به بیا څه کوي. چاله نه ورځي نو رب اغفر لی دا دعا دی غواړي په دې کې، یا دوی قنوت دې زده کړي کني اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا دعا دی غواړي. او دویم صورت دا چې کم سړی نه دوی قنوت په مونځ کې پاتې شي که د سجده سهوه وکړه نو د ده هغه مونځ پوره شو راوګرځېده. دې کې احتلام شوی وي، کپړې ګنده وي او غسل سړیو کې کپړې ووینځي او بیا کپړې لږې پاتې شي او دې کې مونځ وکړي، د دې څه حکم دی؟ ګورې که کپړې ګنده پاتې شوې دومره مقدار کې لکه د تلي مقدار چې مونږ وایو، یا پخوانۍ هغه د 5 روپو هغه سیکه نه وه، اوس خو پنجم دومره وړه شوې ده چې هغه هم په هغه مقدار کې نشي راتلی، هغه درهم مقدار به هم دومره و، نو غټ د دې تلي عمره چې دومره مقدار د سړي پاتې شي په کپړو کې ګنده نو دې سره د ده مونځ نه دی شوی، هغه ځای دې ووینځي دوباره دې مونځ وکړي. امام غلط شوی دی او د سجده سهوه اونکه اوس دواړو طرف ته سلام وسرخولو هغې نه پس ته د سجده سهوه وکړه، نو بالکل دا هم ټیک ته. سجده سهوه 2 صورته دي، یو دا دی یو طرف ته سلام وسرخو، یو دا دی دواړو طرف ته سلام وسرخو. افضل صورت د دواړو طرف ته سلام سرخول دی، زموږ خلک د دې نه خبر نه دي، خو دا ائمه یو طرف ته سلام د یو وجې نه سرخوي عام ثابت دي، ځکه هغې وایي که یو طرف ته د سلام وسرخولو دویم طرف ته دې خلک وایي چې مونځ پوره شو، نو ځکه یو طرف ته وسرخوي بیا ودرېږي.
د مرګ په وخت کې چې کله یو سړی وفات شي او هغه دفن شي نو قبر ته خلک ودرېږي، سورت فاتحه او بقره پیلنې رکو اخرنې رکو وي، نو د دې څه حیثیت حدیثونه ثابت دي. مستحب عمل دی دا. او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه دا ثابت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یره د دې د وجې نه سړی نه عذاب کمیږي، هغه ته اجر ملاویږي، نو دا مستحب عمل دی. که یو سړی ونه وي په هغه باندې ملامتیا نشته. یو سړی لم قرض ورکړو، هغه قرض ډیر غیب و چې هغه راوځي، نو په دې ټول کلونو به زکات ورکړی کیږي، هم په ټول کلونو چې څومره کال دی په زکات نه دی ورکړی، هم هغه ټول کال زکات ورکړی کیږي په دې باندې. انګور له زکات ورکولی شو، بالکل انګور لا زکات ورکولی چې هغه مستحق وي، غریب وي، هغه ملکیت ته چې هغه په بیا سکی یاد هغه کار دی. یو خزه سره سونه ده 8.5 تولې سونه، نور پیسې ور سره نشته، 8.5 توله سونه چې چا سره ده په هغه باندې زکات نشته. ځکه قیمت څومره زیات دی زمونږ په نسبت باندې. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وی د سونی مقدار په دې کې شرط دی، کدی سونی سره چاندی وي یا سره رقم وي په دې وخت کې هغه رقم بیا هغه وخت سره حساب وکړي شي، نو بیا په دې باندې زکات ویږي نه بوي. عقیقه سړی کوي د الګ د پاره دوه چیلی دي او کده بازار نه غوخه یا چرګان وړي، نو مسنون طریقه چې کوم ده نو هغه چیلې علالو یا ذبح ده، چې څه شرایط د قربانۍ د پاره دي هغه د حقیقي د پاره دي. نو مسنون صورت دا ده چې د زناور ذبح کی او کدا نه کدا سي خیرات کو دا اس یو صدقه شو، خو حقیقه نه ده. د مرګ نه پستا قبر باندې قبر ته دومره وخت کې ناستل لکه د اخر نه چې سرمن لري شي غوخه کټ کې او تقسیم کې، نو دا حدیث کې شته. سوا محترمو دا کې ناستل مستحب دي او په دې وخت کې ذکر اذکار کول تلاوت کول دا بهتره طریقه ده. عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کله چې دی وفات کېده نو د خپل بچی ته وصیت وکړو، کله وی چې زه وفات شم نو وی زما قبر سره ایثار شه، په دې وخت کې ما ته دعا کوي چې نکیر منکر راضی دا د حدیث نه ثابت دي، او وی چې زه هغه صحیح جوابونه ورکم. وی دا دعا راته کوي، څوک اسکار کوي څوک تلاوت کوي، خو اوخ ناست مقدار عربو کې دا مشهوره وا، وی چې دیبا کله سکار کول نو دیبا دا یو متل کولو چیرې د دې اوخ د څومره وخت کې اوخ الالیږي سرمن ته لري کېږي د هغې غوښه تقسیمیږي دومره وخت کېنه، نو دا هغې ویلي دي، خو دا د حدیث جمله نه ده، د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ جمله ده. نو مقدار یو وخت تعین کولو، که دومره وخت سړی کېناستی شي کېدی ني اسکار دی ورکې کوي. په طلاقنامه باندې لیکل کړي دي او لیګل امدا هغې ته چیرې دا طلاق هم ورکړی دی، نو که لیکل لیکړي دستخط دې پې کړي نو دا طلاق واقع شوی دی، دې کې د رجوع څه صورت نشته. یو الګ دی هغه روندار رور وفات شوی او روندار سره نکاح وکا، خو هغې ته د خپل پیلني خاوند طرف نه 4 توله حق مهر سونه وه او بیا زما طرف نه 2 تولې وه، نو دې له به دواړه ورکو. ګورئ چې پیلني خاوند سره نو هغې د پاره هغه حق و، هغه 4 توله چې کوم وه د هغې حق دی اب هم د هغې وي، او چې کله تا ور سره په نوې حق مهر بېله نکاح وتړه ستا نکاح خو جدا شوه، نو ته به وله بېل ورکې 4 به هم ورکې او دا 2 به هم هغې له ورکې. بار ممالکو ته اکثر خلک ځي، که دی چېرته په غلا باندې لاړ شي هلته مزدوري کوي، دا حلاله ده که حرامه ده. ورې که بهر ممالکو ته خلک لاړل او دی هلته مزدوریانې کوي، نو دا تک خو قانونا جرم دی، ځکه هغې قانون داسې جوړ کړی، نور چې کومه مزدوري هلته هغه کوي هغه دپاره دا حلاله ده. د ماښام مونځ نه پس اوابین خلک وي دا د حدیث نه دی ثابت، کم از کم 6 رکاته زیات نه زیات 6 رکاته اوابین شته دی، او بل اوابین وی دي ته چې هغه یو عمل زیاته نیکي چې په هغې تانه الله راضي شي. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، وی کم سړی چې د ماښام نه پس د 6 رکاته وکړي وی الله دله د 12 کالو ثواب ورکړي. ثابت دی د حدیثونه، دا بعضې خلک د څه نه خبر نه او را شروع شي خلکو ته اوچتې اوچتې ویلي، عام خلک دی غریبانان دوکه کوي، نیک اعمال کوي د هغې نه ولې منې کوي الله بنده، ولا خو نشي کولی بل سړی هم د نیک اعمال نه منې کوي. بل روایت کې راځي وی الله دې سړي له په بدل کې جنت ورکړي، واړه واړه اعمال دي خو د هغې اجر په دې وخت کې زیات دی.
د ماښام مونځ نه پس ته چې کله اذان وشي نو د دې منځ کې 2 رکعاته کول دا ثابت دي که نه دي ثابت. زما محترمو امام ابو حنیفه او صاحبین رحمه الله وی دي ته سکته وي. سکته دي ته ویل کېږي چې لږ مقدار هغې له ورکول. ماښام مونځ چې وشي نو هغې وخت ډېر لږ وي، پکار دا ده چې هغه ټایم فورا تو مونځ ته ودرېږي. دومره فورا نه اذان نه یو څو منټه انتظار پکار دی. او که دومره وخت وي چې یو 2 رکعاته پکې تو کولی شي نو تو وکړه، 2 رکعاته نفل دي. خو احناف دا وایي امام ابو حنیفه رحمه الله چې مونځ اول وکړه هغه بهتره ده، بعد کې بیا چې څومره نوافل کې هغه وکړه. افضله نه ده، افضلیت کې اختلاف دی چې افضله ده او که افضله نه ده. نور په حدیث کې یو ځل دا فعل ثابت دی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه. پیسې اکاونټ چې چاله پیسې واسطې نو دا جایز دي. پیسې اکاونټ چې چاله د زکات پیسې دی واستولې جایز دي، خو چې کم ټیکس ته نه کټ شو نو اب ستا د پیسو نه کټ کی چې کم سړی زکات ورلېږي، چې کم سړی زکات وصولي کده هغه نه کټ شوي نو هغه عمر ستا زکات ادا نشو. هغه کې احتیاط کوي. دا زکات چې کله څوک چاله ورکوي نو دا څوک پچا باندې احسان نه کوي، بلکې ته به د هغه احسان لې چې یاره وروره دا خو زما د مال هغه ګندګي قبوله که مانه الله دې تعالی په دې باندې اجر درکړي چې تا رانه دا قبوله که. او نن سبا چې څوک چاله زکات ورکړي بیا دې خدای کوڅه و لارم لرې ساته، کوره پورې دې ځغلې چې کارونه به هم در باندې کوي لکه د نوکر غوندې. دا شیزونه مه کوئ. مور عایشه رضی الله تعالی عنها یو ځل خپل ورواره ته وایي، ورته څوک ورته یاد کوي بزرګو وي دله دا پیسې ورکه، وی دا ورله یو څه چې کله وله یوړوي هغه له پیسې لاس کې مه ورکه، هلته په کټ کې ورته کېږده. نو چې کله راغه وی که هغه درته زما سلام به هم پې نه وی هسې نه د هغه پیسو بدل په سلام کې ختم نشي. نو چې کله راغه تپوس ترې نه کوي ورته وی مور بیبي وی تا ولې داسې وفرمایل؟ او وی ما ځکه داسې وفرمایل چې یاره هغه سړی به پړه کې دا راولي چې تر څو په زما لاس قطې خلکو نه به غواړم، ځکه مې درته وی هلته کېږده. او دویم دا چې سلام به پې نه کوي، وي هسې نه ما وی هغه سلام په بدل کې د دی دا ونه وی چې یاره زه ډېر غریب یم او زما پړه کې دا خبرې رانه شي. نو دې کې لږ احتیاط پکار دی چې کله زکات ورکوئ زکات مال کې ډېر زیات احتیاط کوئ. د ریخمو کپړه حرامه ده نو څومره مقدار سره ریخمو کپړه مکمل چې ته اچې نو هغه حرامه ده. که یو سړي دپاره یادوم که سړی کله داسې اچي چې یو طرف یې د ریخمو یو شاته طرف یې د عام کپړې وي نو بیا هغه کې ګنجایش شته، خو کمه کپړه کې چې ریخم زیات وي عامه کپړه کمه وي نو بیا حرامه ده، خو که ریخم کمی عامه کپړه زیاته وي نو هغه بیا استعمالولی شي. د چاندې انګوټې حدود څومره دي؟ په باندې 4 ماشې د چاندې انګوټي اچولی شي جایز دي. دا یو مرګره تپوس کی آیا دا حدیث ته که نه؟ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په جوش کې راغه نو مریشی رضی الله تعالی عنها ته وی غواړه څه غواړې؟ نو هغې ورته وی چې صبر زه خپل پلار ابوبکر صدیق صاحب سره مشوره کوم. چې کله ابوبکر صدیق صاحب له لاړه نو هغه ورته وی د الله رسول ته ووایه چې په معراج په شپه 2-3 خبرې کمې تو سره الله کړې وې نو هغه یو خبره هغې کې راته یو وکړه. نو چې کله راغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتا ته مې راز به پاتې نشي. هغه ورته یو خبره وکړه چې د یو مسلمان زړه کله ته خوشحاله کې الله د دې بدل کې جنت درکوي. نو مریشی رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صاحب ته وکړه هغه په ژړا شوه. نو هغه ورته وایي چې یاره ته خو د دې یو طرف ته ګوري که چا ازار کو نه به جهنم ته ځي. ډېر په تاریخي کتابونو کې یو ځایونو کې بل ځای کې وکتو دا مونږ ته چرته میلو نه شو چې دا حدیث دی، دا چرته نه ثابت نه دی. خلکو کې ډېره دا واقع مشهوره ده، څوک په جوش کې راشي او تقاریر وغیره کوي، نه ده ثابت او مونږ ته دا نه دی میلو شوی، دا بیانول نه دی پکار. زکات په پیسو باندې خلکو له سودا خوراک سکاک اخیستی شي، بالکل اخیستی شي، جایز دی. د جمعې مونځ نه پس ته چې کم 4 رکعاته سنت بیا هغې نه پس ته 2 رکعاته کول دي نو دا سنت مؤکده ده که غیر مؤکده ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا 2 رکعاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم خو نه دی کړی خو یو ځل ترنه فعل ثابت دی. نو 2 رکعاته ته کولی شي، ډېر هم کولی شي، کم هم کولی شي. او 4 رکعاته سنت دی، دا 2 رکعاته سنت مؤکده ته نشي ویلی او نور چې څومره کې نو هغه کوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین ایمانم نصیب کې.
الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو غمونو پریشانانو نه مو ساتې. الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. الله د چا څه حاجات دي د څه غیب نیوله پوره کړي. الہ العالمین مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي. الله څومره مشران کشران مزوري مفات شوي په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. خصوصا زمونږ د درس د مجلس ملګری دانیال الله ته وبخي. الله په قبر ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. الہ العالمین رمضان مبارک را روان دی. یا الله د دې د تیارې توفیق را نصیب کړي. یا الله د ډېر عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین داسې اعمال نه پکې واخلي چې تر نه پکې راضي شي. او الله داسې